نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. سورة يوسف 12 پارا 23 نمبر آیت دی. یوسف علیہ السلام واقعہ شروع دا. عزیز مصر خپل بی بی زلیخا ته وی چې د یوسف علیہ السلام خیال وساته. یوسف علیہ السلام د عزیز مصر په کور کې وخت تیری. د زلیخې په زړه کې د یوسف علیہ السلام محبت پیدا شو. آخر د زلیخې د یوسف علیہ السلام نام مطالبه وکړه. دروازې بند کړې او یوسف علیہ السلام ته وی ما طرف تراشه. یوسف علیہ السلام پیشو چې دی زنانا اراده غلط ده. د الله جل شانه نے پناه وغوښتله. یوسف علیہ السلام وی چې زما رب الله پاک ما ته ټکانه را کړی ده او الله پاک ظالمان نه کامیابوي. د زلیخې د قصد کولو د زنا نه بعد یوسف علیہ السلام او تختیدو منډې کړې. په دروازې ته چې کله ورسېدل په دې وخت کې عزیز مصر په دروازه کې مخامخ شو. یوسف علیہ السلام او دا زلیخا دواړه چې عزیز مصر ته مخې ته ورغلل. زلیخا هیبت واقستا. فوراً خپل خاوند ته وی داغه سړی به څه بدلوي چې ستا په اهل او ستا په بیبي باندې غلط اراده لري او بیا د سزا تعینم په خپل کوي چې دا سړی د قید کړی شي یا د سخت سزا ورکړي شي. یوسف علیہ السلام او فرمایل چې ستا دی بیبي زمانه ناجائز مطالبه وکړه نو قصور زمانه دی قصور ستا د بیبي دی ماته تیخته وکړه. په دې وخت کې د زلیخې په کور کې یا په دغه موقع باندې یو بارانې سړی د زلیخې د ماما بچی یا د تر بچی ماشوم په زانګو کې گواہی ورکړه چې تاسو وګورئ کده دی یوسف علیہ السلام کمیز د شات طرف نشلیدلی وی. نو بیا دا یوسف علیہ السلام رښتونی دی او دا بیبي دروغجن ده. دغه د شان کمیس الش لیږي چې سړی منډه وي او غزت کمیس راکاږي او کله سړی کمیس د مخ کې نشلیدلی وي نو سړی دروغجن دی او دا خزر رښتیا وي. کله چې کمیس وکتل شو د یوسف علیہ السلام کمیس د روستو طرف نشلیدلی دا خبره یا معشوم کړی ده او یا دا خبره
یو لوی سړي کړې ده د انصاف خبرې کړې ده چې دا خو دونه مسله نه ده معلومات آسان دي کمیس وګوري کمیس د کم طرف پښنېدلې دی خو اکثر مفسرین وایي چې دا خبره ماشوم کړې وه داسې ماشوم کړې وه چې په دغه وخت کې ماشوم خبرې نشي کمیس یې وکتلی شو یوسف علیه السلام پاک دی او بیبي په جرم کې ککړه ده عزیز مصر خپل بیبي ته وایي چې چل خو ټول ستا دی او ستاسو زنانو مکر او چل ډېر زیات لوی دی جرم دې په خپله باندې وکړو او الزام په بل لګي غلطی دی خپل دا الزام په لګي سزا مول د خپل طرف نه مقرره عجیب منیټر عزیز مصر یوسف علیہ السلام تی بدلی خبر نه اعراض او کوم خاموشي اختیار کی دا خبره برفت پشي او خپل خزه توي واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين د خپل ځان د پاره بخنه غواړه زکه غلطي ورستانه دا خود صورت مختصر خلاصہ پدیدے کی الفاظ راضی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ یو بددی مختصر وضاحت کو او یو بددی خبر وضاحت کو مختصر چې د زلیخی یوسف علیہ السلام ته د ګناه دعوت ورکو یوسف علیہ السلام په گیزه کې څو پیری دا خبر رد کړه مطالبه د زنا وکړه یوسف علیہ السلام دا خبره درې پیری رد کړه یو پیری اوه معاذ الله د الله نه پناه غواړو دا تما ستر غواړو استان او کرم ظاهرا استان غلام تما ته دادا وترا کی نو پخبل ځان باندې باور نو د الله جل شانه امداد اوغته ځکه انسان سره نفس شتا او دا نفس هر چا سره یوسف علیہ السلام د الله نه امداد وغوښتو چې د الله امداد در سره نو ستا نفس په خپل بندګي او کنټرول کیږي ځان ته لوی او نوی د الله نه امداد وغوښتلوي الله دی دویم دو انه ربي احسن مثواي چې په دې کوم کور کې اوسېږم دا خو زما مالک دی دغه مال ډېر ښه سہولیات را کړي دي د غلامانو د نوکرانو په شان نه بلکې سم سہولیات را کړي دي نو زبر د سره خیانت کو نو خیانت کول د خپل مالک سره د خوند خسړی کار نه ساده خبره زنه منه او دریم زستا پکور کې اوسېږم او د مالک ما سره ډېر احسانات دي او د احسان په بدله کې که زه ستا سره دا ناجایز مطالبه ومنم دا خو به ظلم وي او ظالم انسان همیشه نه کامیابي ستا خبرې زه نه منم مطالبه یې کړې وه یوسف علیہ السلام هغه مطالبه په درو طریقو سره رد کړه یو مسله دا شو دیمه مسله دا ولقد همت به وهم بها الفاظ دا دي چې دی زلیخی قص کړو او یوسف علیہ السلام قص کړو زلیخی قص د سکړو او یوسف علیہ السلام قص د سکړو نو پدیجه کې مفسرین مختلف الفاظ ذکر کړي آسان او عام وضاحت علماء دا ذکر کوي چې ولقد همت به د زلیخی قص کړو د زنا
هم ارادی تو اراده کړي و د زنا وهم بها او یوسف علیہ السلام اراده کړي و د دین د تختیدو نو هم د دواړو دی خود زلیخی هم د ګناه د کولو دی او د یوسف علیہ السلام هم او قصد او اراده د ګناه نه د تختیدو د نو ټیکار دی یو معنی علماء دا ذکر کوي ویم معنی دا ذکر کوي وهم بها لولا ان رأى برهان ربه یوسف علیہ السلام اراده نه د کړی دا جزا دا رسترا روان شرط دی کچری یوسف علیہ السلام دا اللہ پاک دا طرف نه دلیل نو لیدلی نو په تقاضے بشری بد اراده کړی و کړی نه دا اراده په دم کړي واه کده الله طرف نه دلیل نو لیدلی دلیل ولید اراده د سره ونکړه د دې ګناه اراده بالکل اړونه کړه ولی اراده ونکړه د الله پاک د طرف نه دلیل ولیدو اوس دلیل سو نو پدې کې بیا مفسرین مختلف اقوال ذکر کړي حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي یوسف علیہ السلام دا کوٹے چت تا اکتل چت تا اکتل فجت کی وطا سوری وشو پا سوری کی وطا اللہ پاک یعقوب علیہ السلام اخودو او اغفل گوتا پا غاقونو کی کلکنی ولیدا او دیر حیران دی چوز با یوسف علیہ السلام سکلی یوسف علیہ السلام چه بلار اولی دو فیشو چه دی خجدہ خبر سامان او دیم قول دا ذکر کئی چه دا یعقوب علیہ السلام صورت اولیدو او یعقوب علیہ السلام پلا گتا پخلکی نیولی دا او آواز کی یوسف یوسف یعنی منشا گوریزان و ساتھ دیم دا ذکر کئی او دریم قول علماء ذکر کئی چه پدیجے کی یوسف علیہ السلام تا دا اللہ جل شانہ ارشاد یا چچ ولا تقربوا الزنا زنا نزانو ساتھ قرآن کے اللہ فرمائی یوسف علیہ السلام تا دا یا چچ دا ہمارا دا زنا مطالبہ کی او اللہ وی چمن اس دیکھے گا نو دلیل ورطا یاد شو زان کو ساتھ سلورم قول علماء دا ذکر کے یوسف علیہ السلام تا فرشتو آواز ورکی چیزان اساتا دا خبرتان دا گناہ مطالبہ کی ارادہ بے کڑی واقو کچر دلیل نو لی دلی نو دلیل اولی دو دا سر دا گناہ ارادہ او نکڑا دا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا اس یوسف علیہ السلام بازی اہل بدع پدیجے کی تفسیر کی دا تفسیر دیر نامناسب تفسیر کی کتابوں خود دنیا خلق لکلی دی او دا قرآن خدا سے مظلوم کتاب دی چی علب بابا نور جو دا قرآن تفسیر با غم لکی لکہ دا مودودیان و مشرف تفسیر لکلی شین آمیو شین دا دنیا اے بی سی تعلیمی کرو غم تفسیر لکلی پدیدے کی بعضی تفسیرون دالی کلی دی چی یوسف علیہ السلام کلکین آستو دا زنا دا پار نحوذ باللہ ترتیب دی زلیخی برابر کر نو دی زلیخی پکور کی یو بوتو آغا دی خودیو ناغی پی پردوا چولا چو منگ دا زنا کو چی دل دا پناہیو یوسف علیہ السلام میں خطد اخبر خدے نزان پٹے نو زدی والے سنگ زان پٹ کر پدی وقت یوسف علیہ السلام ارادہ پریخ ہوگا نعوذ باللہ نور و ارادے کھڑے ہو خبر ٹھیک نہ صحیح خبر دادا کہ یوسف علیہ السلام ارادہ را تختی دو او دا زلیخی ارادہ دا زینا او دا زمن او استاس ایمان دی چی پیغمبران گناہون نکی پیغمبر زنا سکے چی دا زنا اغا ارادم نکل
او دا غي د پاره دلیل قران خپل ذکر کړی سفرمای لنصرف عنه السوء والفحشاء یو دا چې دلیل ولیدو نو چې دلیل ولیدو خو ګناه اراده نه کړ دیم الله فرمای من د دنا دا ګناه لری کړه ګناه طرف ته مونږ دی بو نتلو زلیخی خیال خودو چې دا عام الک دی خدا الله جل شانه د طرف نه مقرر دا و چې دا به پیغمبر او نبوت ورکوم دی به دین خلقو ته رسي الله پاک وي مونږ وي د ګناه د دنه واړو چې ګناه ته وړ د سر اراده ونه او بل چې ګناه کوي په دو باندې شیطان حمله اور کیږي او شیطان قسم کړو قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين یا الله زما د ستا په عزت قسم وي چې زبد آدم علیه السلام بچي گمراه کو خو مخلصین او نیکان بندگان به زمانه بچوي او یوسف علیہ السلام خو په مخلصینو کې دي انه من عبادنا المخلصین نو دته د شیطان اراده نه رسیو داغه په وس نه رسیو د زلیخی په پیسو وسو رسیو ځکه دا مخلصینو بل دی سپاره په اخره کې خپل راځي زلیخه اقرار کوي انا راودته عن نفسه چې د اراده نه وکړي ماته نه مطالبه کړي الان حس الحق خبر اوس کار شو رښتیا خبره کو رښتیا دا دي چې ماته نه مطالبه کړي وا خو دې رانه تختیدل دا ګناه نه وکړي یوسف علیہ السلام د ګناه اراده د سره نه کړی او یوسف علیہ السلام د الله پیغمبر دی پیغمبران د ګناهونو معصوم او پاک بدازم ایمان دی ځکه د پیغمبر انتخاب الله کوي نو چې الله پاک د چا انتخاب کوي الله ته معلوم چې دا پاک دی اوس که مثال سبا خراب خو خجر الله ته معلوم نه نشته نه خراب نه کیږي هر پیغمبر د وړي او لوی ګنا نه الله جل شانه معصوم ساتي او عصمت د ګنا نه بچ کېدل دا د پیغمبرانو خصوصیت یوسف علیہ السلام گناہ ارادہ نکڑا اللہ جل شانہ دا امتحان پہ یوسف علیہ السلام راوستو زلیخی ناجائز مطالبہ اکڑا او یوسف علیہ السلام اللہ پاک دا دی امتحان کے کامیاب کو دا گناہ دا ارادین ہم اللہ پاک وساتو دا زمان استاذ کی ایمان ہم دی او پدی بند قرآن کریم دا آیاتون اقبل دال دی تو فرمائی وراودته التي عنه في بيتها او مطالبه وکړه د یوسف علیہ السلام نه هغه خزي چې دی داغه پکور کیو زلیخا ان نفسه د نفس د مبارکه ناجائز مطالبه دي وغلقت الابواب دی بند کړي وي د مخکنه دروازه مخکنه بند کړي وقالت دو دی خزي وي هيت لك ما تراشا نو دی خیال خودو چې دا زما غلام دی هر قسم اډر چې کوم دا به زما منی خو ته پته نه دا غلام نه دا د الله پیغمبر دی وته حکم وکراشه نو حکم خو خامخا خلک د مشر او د آقا منی خو دلته پیغمبر دی څنګه دا ګناه والا حکم ومني قال او یوسف علیہ السلام معاذ الله زپنا غوالم په الله باندې چې الله په پناه کې رالی نو تاسو اسم تکلیف نشي رسول انه ربي یقینا دا سړی عزیز مصر زما رب دی رب دلته په معنا د مالک او د مولا باندې احسن مثوا یا د ما ته ټکان را کړی دا انه لا يفلح الظالمون یقینا شان د خبر داد نه چې نه کامیابیږي ظالمان ولقد همت به او په تحقیق سره د زلیخې قص کړو د ګناه په یوسف علیہ السلام وهم بها او یوسف علیہ السلام قص کړو د تختیدو یوسف علیہ السلام او تختیدو او د اراده د ګناه وکړه نو اراده کې کار دی اراده یو سم ده د ګناه نه په تختیدل دا ثواب دی او یو اراده غلطه ده د ګناه مطالبه کول بالکل باړې اراده خو اراده یو بزرگ ولی اللہ تیر شوی دی علامہ ابن عربی رحمت اللہ لے ډیر لوی ولی اللہ تیر شوی هغه یو پیره په کشف کې یوسف
السلام ولید د اولیاء تعالی جل شانه کله کله پټ پټ کارونه ښکار کوي خو هغه عام خلکو ته نه ښکار کوي وی ما د یوسف علیه السلام نه تپوس وکړو چې د قرآن کې خو راځي چې هغه هم قصد کړی او تا هم قصد کړی یوسف علیه السلام راته وفرمیل چې قصد په دې هم او په دې قصد لپس کې ټیک ته دواړه شریک یو خو زما قصد د تښتېدو او د هغې قصد هغه د مطالبې د ګناه نو هم لپس اراده قصد دواړه دي خو د یوسف علیه السلام قصد او زما قصد د تښتېدلو او هم تښتېدو او د دې زلیخې قصد هغه د ګناه د کولو نو هغې کې دا ناکامه شو زه په تښتېدو کې کامیاب شوم نو قصد یې کړو خو قصد یې د څه کړو د تښتېدلو ګورې چا ووایي چې یوسف علیه السلام د زنا قصد کړو سړی پرې ایمان نه خلاصېږي ځکه پیغمبران ګناهونه نه کوي وهم بها او د قصد کړو یا د تښتېدلو یا دویمه معنا د قصد کړو لولا ان رأى برهان ربه کچره د نو لیدلې دلیل د خپل رب نو دلیل تاسو ته ما اوید یعقوب علیه السلام ولیدو یا د الله پاک احکامات ته یاد شو کذالک هم دارنګې لنصرف عنه السوء والفحشاء من اړو من لړ کړل ددنا وړ ګنا او غټ ګنا د سره د ګنا غیر دم تل لري انه من عبادنا المخلصين يقينا دي او زمون د نیکانو بندگانو نا واستبق الباب دي دواړو منډکړي دروازې ته د دروازې د منډې ضرورت کله راغله که یوسف علیه السلام اراده کړې او د زلیخیم کړې نو بیا خو د منډې ضرورت نشته نو د منډې ضرورت کله راغله چې د یوسف علیه السلام اراده د انکار د نه کوم ګناه او زلیخی وینه ګناه بکې نو منډې هواله وقدت قمیصه من دبر او اشلو دې زلیخی قمیص د یوسف علیه السلام د رستو طرفنا د رستو کله قمیص لیږي چې هغه ته تختې او دې قمیص نه راکاږي والفیا سیدها لدى الباب او دا دواړه مخامخ شو د خاوند د ښځې سره نږدې دروازې سره قالت اوی دی خزی ما جزاؤ سبی بدلا من داغا چا اراد باہلکا چی ارادے کڑی ویستا با اہل باندی سو اند گنا ناول خبر کی خب یا سزا پر مقرر الا ان یسجنا مگر دا چی دی پجیل کی واچولی شی او عذاب علیم یا رزل دردناک سزا ورکلی شی قال هي راودتني عن نفسي ويوسف عليه السلام دي خذ اراده کړي و زمانہ زماد نفس مبارکي وشهد شاهد من اهلها او گواہی ورکا یو گواه د اهلنا ان كان قميص قد من قبل کچریوی شلی قمیص د یوسف علیه السلام شلی دلی د مخ کی طرفنا فصدقت بس دا خزرشتنی دا ومن الكاذبین دا یوسف علیہ السلام ببید دروغ جنونا وین کان قمیصه او کچریوی قمیص دا یوسف علیہ السلام قدش لیدلی من دبرن دا شا طرفنا فکذبت بس خز دروغ جندا او ومن الصادقین او دا یوسف علیہ السلام درشتنو ندی فلما رآ قمیصه ہر کلچی دا اکتو قمیص دا یوسف علیہ السلام قدش لیدلیو من دبرن دا شا طرفنا قال فیشو عزیز مصر او بیوی انہو من کید کننا یقینا دا خو چل دا دی خزو ندی ان کید کننا عظیم یقینا تدبیر دا دی خزو دا دیلوی دی دا ټول چل خو خز استا دی او دا خزو چل دیر جات لوی دی خزو منصوبی او دا خزو فریبون زیاد قرآن کریم کے اللہ جل شانہو دا دی خزو تدبیر یادی چی دا دیلوی دی ان کید کننا عظیم او کید او تدبیر دا شیطان ان کید شیطان کان ضعیفا دا شیطان تدبیر نا دا خزو منصوبی غٹی شیطان اغیتا سوئی کان ضعیفا او دا زنانا وغیتا کید کن عظیم دا خزو چلونا دیر زیاد اللہ دے منگو تاز دا خزو دا چلون نو ساتھ یوسف یوسف علیہ السلام آرد عن هذا تعراض کر دی خبرنا چاہتا وایم بس خبر پر پتہ پشی نو دا اللہ چی یوسف علیہ السلام گناہ نہ دکڑ واستغفری لذنبک او تبخن اغوار اے خزد خپل گناہ تا کر انکی کنت من الخاطئین یقینا تید خطا کارو دا گناہگارونا گناہ دے کڑی دا معافی دا اللہ نغوالا او یوسف علیہ السلام تے سمو نبی
ولی یوسف علیہ السلام پاکو او زنانه گناهګارو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. الحمدلله رب العالمین.